بسم الله الرحمن الرحیم د نور اسلام پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو قدرمنو لکه چې څنګه مونږه تیرو پروګرامونو کې چې کوم رمضان شروع شوی دی د رمضان په فضیلت احترام باندې مونږه تاسو سره دوه درې پروګرام وکړو زموږ د پروګرام مقصد دغه دی چې په رمضان کې زموږ کمی ذمہواری دي چې هغه مونږ تسره کو په نی پروګرام کې به د اعتکاف د لیلۃ القدر او داشن په رمضان کې چې کوم د کرونا بیماری خوره ده دا یو وبا ده د دې دوران کې د بې احتیاطۍ باندې به مونږ خبرې اترې کوو مونږ سره د نور کله پشان باندې شرکت کوي مفتی عبدالغفار صاحب هغوی ته په پروګرام کې هرکلی وایي السلام علیکم په خیر علی جی خدای مو بخیر وعلیکم السلام دین علاوه موږ سره نعت خان محسن رضا هم شرکت کوي هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو قادر صاحب لکه چې موږ نور پروګرامونو کې څنګه د رمضان په فضیلت باندې په احترام باندې خبرې اترې وکړي ننني پروګرام کې به د اعتکاف او لیلۃ القدر او دا شان په دې کې چې کومه د کرونا بیماری خوره ده دې کې زموږ ډېر خلک چې دي هغه بې اتفاقي کوي او هغه بالکل خیال نه ساتي همدغسې رشت هماغسې وځي حکومت بار بار دا پوښتنې کوي داسې ویناګانې کوي چې یاره لږ احتیاط کوي رشت دی ته مه ځئ لکه د ټول پاکستان په نسبت باندې په مردان کې لکه چې زموږ ډېره اساسه ضلع ګرځولې شوې ده هلته کې دغه کرونا ډېره زیاته شوې ده دې سره سره پېښور کې بیا چاسده او نوښار کې او بیا نور لکه په د ملک په نورو حصو کې لږ ډېرې کم دغه دي نو په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو لومبۍ راته د رمضان کې چې دی د اعتکاف چې کومه دغه د هغې کله نه شروع کېږي او هغې کې بیا زموږ څه ذمہوارۍ دي پای باندې روشني واچوئ بسم الله الرحمن الرحیم الله جل شانه رمضان مبارک دغه برکتونو میاشت موږ ته راکړې ده په دې کې چې کله موږ نن تقریبا 18مه روژه ده چې دغې 18مې روژې پورې موږ یو ورځ داسې وه چې موږ دغې سوچ کړو چې نښې روژه به وي که د شورو د ورځې روژه به وي جی نو یو هغه ورځ وه چې موږ دا سوچ او تپوسونه کول معلومات مو کول چې سبا به روژه وي او که نه وي جی بالکل او نن دا حال دی چې بیا تقریبا 18 روژې موږ تېرې کړو بالکل نو نیمې نه زیات میاشت چې د هغه موږ تېره کړه او لږې ورځې پاتې دي نو دغه اعتکاف دا یو داسې عبادت دی چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند په ډېره حصه کې دی مبارک کړی دی جی چې کله دی مبارک مکې مکرمه نه مدینې منورې ته تشریف راوړلو نو دغه مدینه منور کې دی اکثر کالو باندې دی مبارک چې دغه اعتکاف کړی دی صرف یو کال علما فرمایي چې دی مبارک پرېښی و هغې هم بیا دی مبارک وروستو قضا راګرځولې ده ښه جي خو دی مبارک تقریبا هر یو کال دی مبارک اعتکاف کړی دی جی نو اعتکاف دا یو سنت عمل دی که څوک کوي نو په هغې باندې اجر و ثواب دی او که یو انسان مسلمان نه کوي نو په هغې باندې ګناهګارېږي نه خو علما وی چې د یو محلې جماعت وي هغې کې مونځونه کېږي نو محلې یو کس له کم از کم پکار دی چې هغه جماعت کې اعتکاف وکړي یو کس چې اعتکاف وکړي د ټولو غاړه په هغې باندې خلاصېږي نو اعتکاف داسې یو عبادت دی چې په دې کې یو انسان 24 غنټې ځان عبادت ته وزګار کړی دی هغه صرف جماعت کې د رب ذوالجلال ذکر دپاره تلاوت دپاره درود شریف دپاره نفلونو دپاره صلات تسبیح دپاره د نیک عمل دپاره هغه خپل ځان وزګار کړی دی کور نه ځان سیټ ته کړی دی هغه صرف او صرف الله جل شانه یادول دپاره دلته راغلی دی هغه خپل نورې کارونه منډې تړې هغه یې پرېښي دي او جومات ته دی راغلی دی نو دا یو داسې عمل دی چې په دې کې انسان صرف یو کار طرف ته ځان متوجه کړي هغه نور کارونه ځان وزګار کړي چا سره چې وخت وي موقع وي سهولت وي ټایم ورسره وي دې ځان وزګارولی شي نو دا ډېر ښه عمل دی او د دې ابتدا چې دی هغه 20 روژې نه کېږي جی 20 روژې مازدیګر نه وروستو ماښام نه مخکې دی به هغه خپل جومات کې کوم ځای کې دی اعتکاف ته کیني نارینه جومات کې به کیني چې هغه کې 15 وخته مونځ کېږي او زنانه خویندې میندې هغې له پکار دي چې هغوی په خپل کورونو کې یو کمره یو ګوټ ځان ته داسې مخصوص کړي چې په هغې کې دی خپل مونځ او داسې خپل تلاوت عبادت کولی شي نو دغه زنانه میندې خویندې هغوی په کورونو کې به اعتکاف کوي نو دغه اعتکاف دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی او د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیبیانې مبارکانې امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن هغې مبارکانو هم دغه اعتکاف کړی دی ځکه زموږ د مسلمانانو په معاشره کې نارینه په جومات کې کوي او زنانه په کورونو کې اعتکاف کوي نو دا یو ښه عمل دی دې کې انسان مسلسل الله جل شانه طرف ته لاس نیولې ناست دی چې بارې تعالی زه ستا در ته راغلی یم تا ته ناست یم او خپل مشکلات خپل حاجات خپل تکلیفونه رب ذوالجلال ته وړاندې کوي او الله جل شانه په در ته مسلسل پروت وي نو دا یو سنت عمل دی ښه عمل دی په دې باندې انسان ډېر اجرونه ثوابونه ګټي
چونکې دا رمضان مبارک آخري عشره کې کیږي جی نو هغې نه مخکې 2 عشرې د تېرې کړې وي دا هغه آخري 9 یا 10 ورځې وي شلمې نه چې کله د کېني نو کله میاشت د 29 شي کله د 30 شي نو یا 9 یا 10 ورځې نو دا د رحمت د برکت هغې میاشت نه د رحمتونو برکتونه ډېر حاصلول یو لاره ده چې انسان ورته مکمل طور باندې ځان وزګار کی اور صرف ذکر و اذکار کی تلاوت کی منځونه کی نور منډه تړي هغه نه وخی نو دا چې چا هغه کس د پاره د چې کم سړی ځان وزګارول شي جی بعض خلک د کور یو نارینه یو مشري هغه ټول منډه تړي وخی نور کشرانی نو دغه شانته کس چې کم کس د سہولت او موقع نه ورسره خزله کې ارمان وي نو خدای پاک نه امید لرو چې کم سړی د خپل بچو د منډې تړې د خپل کارونو د وجې نه هغه نه دغه عبادت پاتې کیږي خو د ده په زړه کې ارمان وي نو الله جل شانه د انسان نیت ته ګوري الله جل شانه د انسان اخلاص ته ګوري چې د یو انسان په زړه کې اخلاص او نیت او اراده وه خو موقع او مخه ورته برابر نه شوه نو الله جل شانه امید لرو چې رب ذوالجلال به هغې اجر او ثواب ورکوي حاجی د اعتکاف په باره کې خو به نور ډېرې خبرې کوو لکه چې دا لکه د رمضان نه علاوه چې کم انسان کم نارینه په جومات کې پاتې کېږي یا هغه چاته یو اړخ لګوي نو هغه به همدغه نیت تړي که نه په دې باندې مو خبرې کوو خو اول لا ده ووایې چې دا د یو نه زیات هم کیدی شي لکه تاسو چې څنګه په خبرو کې وویل چې دا د یو کس چې کینو راټولې محلې هغه غاړه خلاصولی شي که نه نو که دا 2 شي 2 نه 3 شي 4 شي نو دې سره دغه نشته دی بالکل دی کې څه ممانعت نشته چې څومره کسان جماعت کې ناسته غواړي هغې کې ناستې شي خو نن سبا که موږ وګورو د کرونا دا وبا زموږ په معاشره کې زموږ په دې سیمه کې ډېره خوره شوې ده نو هغې د وجې نه حکومت دغه ګزارشات دي او دغه SOPs دي چې تاسو جماعت کې ډېر ګڼ کسان اعتکاف ته مه کوئ نو هغې دپاره بیا دا ده چې که چېرې جومات کې غټ جومات دی لوی جومات دی په هغې کې فاصلې سره ښځه کېناستی شي نو فاصلې سره دې کښېني کنی د یو کس په ناستې باندې د ټول خلکو غاړه خلاصېږي نو که حکومت SOPs خیال ساتل دا هم ښه خبره ده ځکه چې دا زموږ د ګټې دپاره دي نو که چېرې دومره کسان کښېني چې د هغې خپلو کې فاصله هغه قایمه ساتلی شي څومره شي حکومتي هغه تجاویز دي او څومره شي د هغې ګزارشات دي هغې مطابق فاصله انسان وساتي او جومات کې څومره کسان کېناستی شي نو هغه صحیح ده خو دومره ده چې ډېر کسان چې داسې کسان کښېني چې هغه خپلو کې ملګري او دوستان وي نو مخکې کروونکي تاسو هم کتلي مونږ هم کتلي چې کله دغه شانته کسان هغې اعتکاف ته کښېني نو هغې خپلو کې ګپ هم لګوي هغې ګپ شپ لګوي هغې خپلو کې خبرې اترې کوي نو چې کوم جومات نه بهر هغې هغه تعلق هغه جومات کې دننه هم هغې ساتي ګپ شپ او خبرې اترې نو هغه قیمتي وخت چې دی هغه په خبرو کې د انسان نه ضایع شي نو انسان د داسې اعتکاف ته کښېني چې د سره ملګری نه وي که نور څوک ناست وي خو داسې کس وي چې هغې سره د ګپ شپ دی نه لګوي یا که ملګری هم وي خو صرف روژه پیشمنی کې وځای کښېني هغه وخت کې انسان خبرې اترې وکړي خو نور وختونه دا د قیمتي وخت دی دا د خپل ذکر و اذکار کې تیر کړي خدای پاک په یاد کې تیر کړي ډېر راغلی جومات ته خدای پاک د یاد دپاره دی ذکر و اذکار دپاره دی نو دی د خپل کور پرېښی دی خپل کاروبار پرېښی دی خپله نوکري پرېښې ده دی ځان وزګار کړی دی نو دغه وزګارتیا دا وخت چې دا ډېر قیمتي دی خدای پاک په کور کې دی میلمه دی نو میلمه له پکار دی چې کوم ځای کې دی کور کوم ځای کې دی پاتې کېږي د هغې کور خیال هم وساتي د هغې ځای قانون د هغې ځای ادب احترام نو د الله جل شانه کور ته راغلی دی میلمه دی نو د رب ذوالجلال د کور آداب او خیال به هم ساتي بلا ضرورت هغې کې اضافي خبرې نه دي پکار هغې کې یا تلاوت پکار دی یا مونځ یا تلاوت یا درود شریف یا نور نوافل وغیره او چې کله دته بیا موقع ملاویږي نو دی پکې خوب هم کولی شي دا خوب هم په دې نیت باندې کول د روزې چې زه به شپې عبادت ته تکړه یم نو دا ښه خبره ده ټیک جی قدرمنو لکه څنګه چې موږ تاسو ته په ابتدا کې مو ویل چې نننی پروګرام هم د رمضان یا روژې په باره کې دی په دې کې زموږ په حیثیت د مسلمان کمې ذمهوارۍ دي په هغې ټولو باندې به خبرې اترې کوو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې هم رابطه کولی شي زموږ ټلیفون نمبر چې دی هغه په سکرین باندې راځي د هغې نه علاوه هم زه راته وایم 2584 544 باندې تاسو موږ سره نیغ په نیغه هم رابطه کولی شي او د مفتي عبدالغفار صاحب نه خپل سوالونو جوابونه غوښتی شي مفتي صاحب لکه تاسو چې څنګه خبرې وکړلې خو دې کې تاسو خو لږې خبرې وکړو خبرې ما لږه تفصیلي رڼا اچو دغسې چې زموږ کمې خویندې چې دي هغې په کورونو کې کښېني نو هغې سره که لکه کمره یوه ده یا 2 کمرې دي نو هغه په یو کمره کې کښېناستله هغې بیا ما هغې کې هم داسې کړي چې هغې زنانه خپلو کې خبرې کوي دي د کومه
حد پورې دي خبرې کولی شي یا چاته ضرورت چاته پیښ شلو یا کپړې ضرورت پیښ شو یا چاته تولیا یا هر څه چې دی د کوم ضرورت پورې هغه پوره کولی شي هغه چا سره خبرې وکړي او بیا خپل عبادت کې مشغول شي. اصل کې زنانه زموږ خویندې میندې چې کله کور کې اعتکاف ته کښېني نو که چېرې هغې سره د ځای کمی دی جی 2 کمرې دی وایي کې خلک پاتې کېږي نو خپله کمره کې څادر داسې ځان نه ګې چاپېر تاول پکار دي جی چې کوم ځای کې دی مخصوص شي هغه کمره کې ځان ته څادر یې ګې چاپېر ته وکړي او هغې څادرو کې درنه کښېني جی هغې سره به د دې توجه برابر وي. ښه جی که بغیر د څادر نه هم څوک کښېني نو منې نه ده. ښه جی ښه خو دومره ده چې دې سره د دې هغه یکسویي دې توجه دې هغه خپل کنسنټریشن چې دی هغه به برابر وي چې دې به ورته د ذکر او اذکار ته خپل کارونو ته به هغه مخه برابر وي توجه به برابر وي. داسې به پکې څوک کمرې ته ځي او راځي دا به هغې ته ګوري هغه به دې ته ګوري نو هغې سره به د دې توجه نه برابرېږي. نو زنانه په خپل کمره کې کېناستې شي او ځان څادر یې ته وکړي که څوک ول هلته راشي خبرې کوي نو جایز خبرې منې نه دي. ښه جی که مشورې ته نه کوي څه پاخه کړو سره اوسه کور کې څوک تپوس کوي دا شی کوم ځای کې پروت دی دا څنګه دی دا کار څنګه دی که مشوره ته نه غواړي تپوس ته نه کوي نو دغه شانتې جایز خبرې منې نه دي. ښه جی خو دومره ده چې کوم هغه ګپ شپ دی کوم چې غیر ضروري خبرې دي چې د هغې حاجت نشته نو دغه شانتې خبرې نه دي پکار که نور څه کور ته میلمه څوک رالو زنانه هغې ته دننه راځي اوسه په خیرالی تپوس کوي نو د دې هم ممانعت نشته خو صرف دومره خبره ده چې کوم خبرې حاجت او ضرورت او شریعت د لاندې ټیک دي هغه کولی شي. په دې باندې خبرې جاري ساتو. موږ سره یو کالر دی. السلام علیکم. څوک دی او د کوم ځای نه موږ سره؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه احتشام الحق خبرې کوم چې د مردان نه مفتي صاحب څنګه لږ تاسو نه الحمدلله خدای پاک فضل دی. مفتي صاحب زما د کرونا وبا په حواله سره دا سوال زموږ مردان په ډېر متاثر دي او مردان کې د بیماری ډېره زیاته ده او زموږ خلک احتیاطي تدابیر هم نه فالو کوي خو ما دا خبره چې کوله چې دا العلم العلمان العلم العلمان علم الاديان وعلم الابدان لکه دوه علمونه دي یو د دین علم دی دویم د بدن علم دی چې هغه د بدن د ډاکټران زموږ خیرخوا دي نو موږ ته چې دا ډاکټران صاحبان په دې چینلو باندې یا عام دا ډاکټران صاحبان موږ ته د کرونا وبا په حواله سره کوم احتیاطي تدابیر وایي نو موږ چې د دې خبره ولې نه معلوموي چې په دې باندې لږ خبرې وکړي چې زموږ د خلک د احتیاطي تدابیر ډېر خیال وساتي د ماسک خیال وساتي نو دا خبره مې چې دې پوره کړې چې په دې راته ضرور یو درې خبرې وکړي چې د خلک د احتیاطي تدابیر ډېر خیال وساتي او زه وایم که دا ماسک موږ پابندۍ سره شروع کړو انشاءالله اوس به زه هم ډېره الله پاک رحم وکړي دا بیماري به الله کمه کړي دا به ختمه شي. والسلام ډېره مهرباني. انشاءالله جی. احتشام رو د مردان نه او هغې ته خو لکه موږ په پروګرام ابتدا کې ویلو چې د کرونا په بې احتیاطۍ باندې چې کوم زموږ خلکو کوم شروع کړي په باندې خبرې اترې کوو خو زه به را شروع په د دې کال نه وکړو چې دغه ورور وایي چې د دې بې احتیاطۍ دپاره یو خو دا د ماسک استعمال پکار دی زموږ خلکو ترې نه ګپ جوړ کړی دی. ځینې خلک دا وایي چې دا هسې یو ډرامه ده نو په دې باندې د اسلام احکامات څه وایي چې داسې یو وبا راشي ځان به ساتي نه به ساتي هغه ځای ته به ځي نه به ځي خلکو له څه پکار دي جي په دغه باندې خبرې وکړي. د کرونا وبا چې دا یو حقیقت دی جی یو کلی کې یو سړی یو خبره وکړي جی نو کېدای شي هغه خبره کې شک راتلی شي چې هغه سړي خبره دا کار داسې دی کېدای شي خبره رښتیا وي او کېدای شي دروغ هم کېدای شي رښتیا هم کېدای شي که یو ښار کې وي یو ملک کې وي نو خبره کې خلک شک کولی شي دا خبر به رښتیا یا به رښتیا نه دا وبا خو تقریبا ټوله نړۍ کې خورا ده. بالکل جی. مونږ وګورو ګې چاپېر مونږ نور ملکونه هم شته نور بر اعظم هم شته نور لرې لرې ملکونو کې هم دغه وبا چې دغه خورا ده په لکونو خلک ترې نه مړه شو. بالکل لکونو خلک ترې مړه شو لکونو خلک پکې بیمار دي زموږ ګاونډ کې انډیا کې ډېر زیات خلک ورسته بیمارېږي نو هر ملک کې دغه وبا دا بیماري شته چېرته لږ او چېرته ډېره نو دا یو هسې وهم او د ګمان او د خپل سوچ خبر نه دا یو اټل حقیقت دی. جی بالکل دا یو حقیقت دی دا بیماری شته د ټیسټ راځي د ټیسټ پوزیټیو راځي د چا نه هغه نیګیټیو راځي دا بیماری یو حقیقت دی او بیماری او دغه شان د تکلیفونو په باره کې قرآن پاک هغه تعلیمات ډېر واضح دي. یو آیت کریمه کې الله جل شانه کوم یو شیزونه چې نقصان ورکوونکي دي د هغې په باره کې رب ذوالجلال فرمایي خذوا حذرکم چې ای بندګانو خپل احتیاط کوئ.
نو د احتیاط دغه حکم رب ذوالجلال هم قرآن پاک کې کړی دی جی مؤمنانو ته رب ذوالجلال د احتیاط کولو او احتیاط نه کار اخیستلو د دې حکم قرآن پاک کې کړی دی نو شاکم اس او پی چې د خلکو د خیر ښېګړې دپاره د حکومت د طرف نه ډاکټرانو د طرف نه بیانیږي نو دا د اسلام نه مخالف نه دي جی دې کې د خلکو خیر ښېګړه ده او قرآن پاک کې هم رب ذوالجلال فرمایي چې خپل احتیاط کوئ جی او کوم خلک چې بیا بې احتیاطي کوي هغې داسې بلا ضرورت بلا حاجت رش ځای ته ورځي داسې علاقو ته ورځي چې هلته کې د دې ورتلو ضرورت نشته حاجت نشته کوم ځای کې دغه بیماري خوره ده هغې خلکو له ورځي هغې ځای ته ورځي او د دې هغې خلکو سره ملاوېدو څه حق نه جوړېږي یا خو زموږ د ډاکټران دي او زموږ میډیکل سټاف چې د دوی خو ډیوټي ده د دوی خو مجبوري ده دوی خو مریض له ورښکاره کېږي دوی به ملاویږي خو چې نور کوم خلک هغې د مریض سره څه کار نشته نو هغې له هلته کې ورتلل نه دي پکار مفتي صاحب د دې په باره کې لکه چې دا خلک غلط انفارمیشن خلکو ته ورکوي خلک بېلارې کوي په دې باندې هم خبرې اترې کوم سره یو بل کالر دی د هغه رای مخلو نو بیا به په هغې باندې خبرې کوو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه مردان نه خبرې کوو زمونږ دا ماشوم دی یا د دې وی چې مونږ ته د سوو نیت وښایي نو مونږ خو بار اوس فلحال د ماشومان کومه کورونو کې ناست دي نو مونږ نه شو تللی که نه نو بار نه شو وتی نو دا ماشوم نه پرېږدو بار نه دې ته لږ تاسو مفتي صاحب ته ووایئ چې مونږ ته لږ دا نیت په دغه باندې وښایي د سوو نیت چې په کومه طریقه باندې دی نو زموږ دې وړوکي ته لږ ووایي چې دې زده کړي یا ښه جي ها د مونږ نیت یادېږي نو هغه د خور بي بي ټلیفون کړی مردان نه یعقوب شاه ترور ده که څه ده دوی ته کومه خبر تاسو ماشوم لپاره دې زنانو چې کوم ماشومان د کرونا د وجې نه سکولونه بند دي بهر نشي وتی نو کور کې ساتل نو یاد ساتئ ماشوم چې د سکولونه بند دي نو کور کې هغه سبق کې مصروفه ساتل پکار دي جی چې ماشوم په کور کې او وزګار یې د هغه څه کار نه نو هغه بیا روانۍ هم کوي او هغه ټایم هم خرابېږي نو کور کې کور مشران له پکار دي که هغه مور دی یا پلار دی یا رور دی یا تره دی چې هغه کور کې ماشوم کښېني او سبق ته او که بعد ماشومان به سبق نه شي ډېر ورځې چھټي وشي نو هغې سبق نه هغې سبق ته بیا غاړه نه رجحان بدل شي که نه رجحان بدل شي نو دغه شانته ماشوم ته دغه وظیفه ده یا تواب یا تواب 309 ځله او یا علیم 150 ځله 409 409 یا تواب 150 پر یا علیم دا وی او ماشوم د مینو ان شاء الله ماشوم سبق طرف ته به متوجه وي او کور کې روانه او داسې نامناسب کارونه به نه کوي نو ماشوم شته د سکول نه پاتې شوی دی خو کور کې سبق ته کې نول او هغه بیا سبق طرف ته متوجه کول دا د کور والو کار دی چې ماشوم کور کې سبق ته کې نه مشران وسره خواري مهنت کوي نو سکول نه هغه بند سبق نه دی بند سبق هغه باندې کور کې ویلی شي نو کور کې هغه سره خواري کول پکار دی یقینا زموږ خور به اساسو دا خبره اورېدلې وي مفتي صاحب د خبرو سلسله به جاري ساتو موږ سره وخت شوی دی د یو دمې قدرمنو ستاسو په خدمت کې به بیا حاضرېږو اوزو یو دمې طرف ته او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې قدرمنو نننی پروګرام کې مونږ د روزي د فضیلت او احترام په اړه کې پروګرام راوړی دی تاسو مونږ سره د ټلیفون د لارې 2584 544 په ذریعہ باندې هم رابطه کولی شئ او د مفتي صاحب نه نیغ په نیغه خپل سوالونو جوابونه غوښتی شي مفتي صاحب د مې نه وړاندې مونږ د کرونا بې احتیاطۍ په اړه باندې خبرې اترې کولې او دا زیاتره خلک چې دي هغه خلک چې هغه په خپل مني نه او خلک هم ډیس انفارمیشن کوي لکه هغه ته غلط انفارمیشن ورکوي خلک گمراه کوي نو دا خلکو ته تاسو څه ویل غواړي اصل کې د کرونا یو حقیقت دی جی که مونږ دنیا نظام ته وګورو نو کرونا د وجه نه پوره دنیا هغه انډسټري هغه ودرېدلې ده بالکل کوم سړی چې دکانداري کاروباري تاجر وي هغه یو ورځ هم خپل دکان خپل کارخانه خپل روزګار نه بندوي جی چې د ټول دنیا روزګار بندېږي لاکونو کارخانې لاکونو روزګار هغه مخې بندېږي نو دا هسې نه بندېږي جی که یو سړی به دروغ وي دوه به وي درې به وي نو دا خو لاکونو خلکو ته دغه بیماري لګېدلې لاکونو خلک په دې کې مبتلا دي نو دا خبره یو حقیقت دی دې ته دروغ یا هسې ځان نه غلط نسبتونه نه کول پکار ډیس انفارمیشن خلکو له نه ورکول پکار هغه ډیس انفارمیشن د وجې نه کوم سړی هغه بې احتیاطي وکړي او په خپله بیمار شو یا د هغې د وجې نه د وجې نه یو بل کس بیمار شو جی ها
دا پخپله بیمار شو یا دی خو ځوان او دته خو اگر دومره سپټمز ښکاره نه شو د باندې خو دومره اثر اټیک ونه کړو دومره خطرناک دی بیماري شته یا خو دته ډېره محسوس نه شوله د کیریر جوړ شو د وجه نه بل ته ولګېده جی بعض اوقات یو ځوان هلک هغه صحتمند وي یو زنانه صحتمند وي امیون سیسټم متاثره نه کیږي امیون سیسټم مضبوط وي هغې ته نقصان ونه کړي خو هغې د وجه نه هغې په کور کې مور او پلار یا نیکونو ته چې هغه کمزوري دي هغې ته ولګي هغې ته بیا ډېر نقصان رسوي جی بالکل نو د هغې ټولو ګناه به دغه سړي ته رسي کوم سړي چې ډس انفارمیشن خور کړي بالکل ځکه چې د وجه نه دغه وشوه چې د خلکو له ذهن جوړ کړو چې دا بیماري نشته دا دروغ دی نو خلک بېغمه شو او هغې احتیاط پرېښودو هغې چې کوم ایس او پیز دي د هغې خیال نه ساتلو هغې د وجه نه دې سړي د ډس انفارمیشن د وجه نه دغه خلک ګناهګار شو نو کومه خلک چې دغه بیمارۍ باندې مبتلا شو نو دوی پخپله یا دوی د وجه نه بل سړی نو د هغې ګناه به دغه ډس انفارمیشن ورکوونکي سړي ته ورځي ځکه چې دې سبب جوړ شو د یو تکلیف د دې سبب جوړ شو د بل انسان له د یو بیماري خورولو نو ځکه ډس انفارمیشن ځان ساتل پکار دی دا یو حقیقت دی چې افسوس خبره دا ده چې ډېر خلک یو شیز هغې پورې نه مني کومې پورې چې هغې باندې خپله افیکټ شوي نه وي جي مفتي صاحب دا خبره به جاري ساتو موږ سره یو بل کالر دی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه ستاسو اواز کټ کیږي تاسو د ټي وي اواز کم کړئ مفتي صاحب کال ډراپ شو کېدای شي چې سیګنل کمزوري و تاسو هماغه د حالت بیانې چې خلکو ته ورکوي او خلک دغه کوي بېلارې کوي نو قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه تاسو خپل ځان په خپل هلاکت کې مه اچوئ نو کوم انسان چې هغه ته پته ولګي چې ټول نړۍ کې ټول غیر چاپېر ملکونو کې خاریه کې محله کې دغه بیماري خوره ده او بیا دی چې دا بیماري نشته او دا دروغ دی او دا غلطه خبره ده او دی بیا دغه شانته به احتیاطي کوي او خلکو سره بغیر د ماسک نه مخې له ورځي خلکو سره ملاویږي نو دی په خپل ځان دغه بیمارۍ ته ور مخامخ کو جی اسلام موږ ته دې خبرې نه منع کړې ده چې تاسو خپل ځان هلاکت کې مه اچوئ دا یو داسې بیماري ده چې دې کې خطره ده چې دغه انسان ته نقصان ورسي یا د وجې نه یو کمزور انسان ته ورسي او هغه کمزور انسان ته بیا نقصان ورسي جی د چا امیون سیسټم کمزور دی دته خو کېدای شي دی ځوان دی صحتمند دی دته به دومره نقصان ونه رسي خو دې بې احتیاطۍ د وجې نه د په کور کې بچو ته نقصان ورسي بالکل جی یوازې لکه پردي خلک خو نه دي یا ګاونډیان نه دي او د خپل بچو ته خپل مور پلار ته خپل ښځې ته خپل کور کې چې کوم د خپلوان دي هغې ته نقصان ورسي نو د هغې ته نقصان رسول دپاره د دې هغه بې احتیاطي هغې دپاره سبب شو جی د چې کوم د حقیقت نه انکار کولو حقیقت نه سترګې پټولې دا د هغې دپاره سبب شو زموږ ډاکټران وروڼه زموږ چې کوم میډیکل سټاف دی موږ ته خیر خبر راځي چې فلاني ډاکټر صاحب په دې کې وفات شو فلاني ځای کې میډیکل سټاف په دې کې مبتلا شو وفات شو نو دا خو هغه خلک دي چې هغې خو کار چې دغه میډیکل لین کې مسلسل ریسرچ سره دی مسلسل ټیسټونو سره دی نو هغې چې کله دغه بیمارۍ باندې مبتلا کېږي بیا وفات کېږي نو دې کې خو انسان یو انسان هم شک نه کول پکار حاجي دا خو یو حقیقت دی چې زموږ د میډیکل سټاف په دې کې مبتلا شوي د وفات شوي ډېر ډاکټران زموږ میډیا کې بار بار خبره راځي چې فلاني ډاکټر صاحب وفات شو فلاني میډیکل سټاف پکې وفات شو نو دا یو حقیقت دی خو ډېر خلک حقیقت هغه پورې نه مني کومې پورې هغې باندې پخپله راه نه شي جی نو هغې ورځ نه مخکې موږ ته دغه شیز منل پکار دی چې هغه انسان باندې پخپله راشي نو هوښیار انسان هغه چې غیر چاپېر کوم واقعیت کېږي هغې نه سبق واخلي جی غیر چاپېر بل سره یو واقع وشو هغې واقع نه دی پند واخلي دې ته نه نصیحت واخلي نو خيار سړی هغه وي چې بل نه نصیحت واخلي او کمکل هغه چې دې د وجه نور خلک هغه نه نصیحت اخلي دې پکې مبتلا شو نو بل سړی به د نصیحت اخلي او خيار هغه چې دې د بل نه نصیحت واخلي نو موږ ته دغه پکار دی چې موږ غیر چاپېر زموږ په نړۍ کې دغه بیماري خوره ده او دغه بیمارۍ وباګانې دې نه مخکې هم په تاریخ کې تېر شوي دي دا نوې خبر نه ده دې نه مخکې هم تاریخ په انسانیت کې ډېر وباګانې تېر شوي دي هغې کې انسانان وفات شوي دي نو دا وباګانې راځي نو هغې وبا سره چې د هغه مقابله کول د هغې دپاره کوم ایس او پیز او طریقه کار دی چې هغه اسلام بیان کړی چې کوم علاقه کې دغه وبا خوره شي هلته مه ورځئ جی او د هغې علاقه کې حدیث پاک کې نبي علیه السلام فرمایي چې هغې علاقې خلک د بیا بهر نه روځي نو دا دغه وبا خورولو یو لاره ده چې نور خلک هغې علاقې ته ورځي نو هغې ته خطره ده چې هغې ته دا بیماري ولګي هغې علاقې خلک چې بهر روځي نو بیا خطره ده چې هغې ته نور خلکو ته بیماري ولګي نو دغه وبا
د ثبوت قرآن او حدیث کې شته او بیا د هغې د کنټرول کولو هغه لاره هم په احادیثو کې نبي صلی الله علیه وسلم مبارک ښودلې ده، قرآن پاک رب عزت جلال ښودلې ده. نو زموږ دین موږ ته مکمل تعلیم راکوي، مکمل هدایت راکوي چې دغه شان د باباګانو کې موږ څه کوو. جی او د دې نه به څنګه دا تاسو په دې باندې به نورې خبرې هم کوو، لکه زموږ ډېر ملګري ډېر وروڼه خویندې داسې دي چې هغې جانبوج کر د دغه بیمارۍ خورېدو سبب جوړېږي. جی قدرمنو لکه موږ تاسو ته چې مخکې مو ویل چې رمضان دی، په رمضان کې زموږ کمې ذمهوارۍ دي، په هغې باندې موږ تاسو په خدمت کې پروګرام راوړی دی. تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې هم رابطه کولی شي 25 84 544 باندې او د مفتي عبدالغفار قادري صاحب نه نیغ په نیغه د خپلو سوالونو جوابونه اخیستی شي. قدرمنو ستاسو په خدمت کې و بیا حاضرېږو، وخت شوی دی د یو دمې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. جی قدرمنو یو ځل بیا په پروګرام کې هرکلی. په ننني پروګرام کې موږ د نورو ډېرو موضوعاتو سره سره د کرونا بیماری موجودګۍ کې زموږ څه ذمهوارۍ جوړېږي په هغې باندې به هم د مفتي صاحب نه رایه اخلو. مفتي صاحب د هغې نه وړاندې چې تاسو خبره کوله چې موږ به احتیاط کم خپلو، لکه زموږ دلته کې په پېښور کې چې BRT سروس شروع شوی دی، نو په دې کې اکثر خلکو غرش وي او د انتظامیه طرفه عمده بار بار ویل کېږي چې یو خو ماسک تاسو استعمالوئ، او دویمه خبر ده چې احتیاط لکه یو 2 منټه پس یو بس راځي که نه جي، نو بلکې به پوهېنې بلکې خو هغې هغه مغسې حالت جوړوي او هغه د ایسو پیس خیال نه ساتي، نو دا خلکو ته به څه ویل غواړئ؟ جی احتیاط چې دا اسلامي تعلیم دی، اسلامي حکم دی. ما مخکې هم دا خبر وکړه چې رب ذوالجلال قرآن پاک کې فرمایي خذو حذرکم، خپل احتیاط وکړئ. نو دغه رور چې کوم BRT کې سفر کوي، زموږ خویندې کوم سفر کوي، نو هغې دا احتیاط به هم کوي چې د بل انسان نه لرې وي چې دا نشي دغه انسان ته بیماری زما نه منتقل شي یا ما ته د هغې نه منتقل شي. بلکل جی دواړو کې نقصان دواړه خبرې کې دی شي چې هغه انسان بیمار وي، هغه نه روغ انسان ته ولګي، او دا هم کېدای شي دا انسان بیمار وي، هغه انسان روغ وي، هغې ته ولګي. نو که چېرې د ده د وجه نه بل ته ولګېده یا بل نه ده ته ولګېده، نو دواړو کې تاوان دی. جی بلکل. لکه تکلیف ده ته ولګېده بیماري، دا هم تکلیف ده د دپاره هم او فیملي دپاره هم چې مونږ ګورو په معاشره کې چې دغه سا مونږ په رب ذوالجلال چې کوم مونږ ته یو لوی نظام د اکسیجن برابر کړی دی، مونږ په مفتو کې ورځ کې د زرګونو روپو اکسیجن استعمالو. بلکل جی. او که خدای مکه دغه بیمارۍ باندې څوک بیمار شو، نو بیا د هغې د یو ورځ د اکسیجن خرچه چې دی هغه 1.5 او 40 روپۍ دی. بلکل نه پوره کېږي. نو صرف انسان دې ته وګوري که خدای مکه دغه بیماري ولګېده، نو بیا دومره 1.5 روپۍ د صرف د اکسیجن، او بیا اکسیجن بار ملاویږي هم نه په اسانه. بلکل جی. ډېر شارټیج راغلی دی، ډېر په ګرانه ملاویږي. نو صرف انسان دې ته سوچ وکړي چې دغه که چېرې صرف دغه بیماري ولګېده او د اکسیجن مسله شوه، نو بیا خپل خپلوان دپاره پیسې پیدا کول هم یو مسله وي چې هغې باندې اکسیجن واخلي، او بیا هغه اکسیجن په پیسو باندې پیدا کول به هم پوره مسله وي. جی په پیسو باندې. موږ سره یو کالر دی، دې سره به دا خبره بیا جاري ساتو. السلام علیکم، څوک او د کوم ځای نه؟ سلام، د ژوب نه عبدالرحیم خبرې کوم. څنګه حال خیر خیریت دی؟ مننه جی. ژوب نه ډېر لرې علاقې نه عبدالرحیم صاحب ټلیفون کړی دی. مفتي صاحب نه دا تپوس کوم، ما یو 2 دوکانونه اخیستي دي، یو کال باندې وشو، هغه مې خرڅ کړي نه دي، نو په هغه باندې زکات راځي که نه راځي؟ ښه جي. اوس خرڅوم انشاءالله، اراده مې د خرڅالو وړه، خو خرڅ شوي نه دي تاسو پوه. ښه جي. ښه سر دې خلاص شو نو انشاءالله؟ او جی بلکل، بس تاسو جواب درکړئ. ډېره مهرباني جواب راکړه، مکمل ډېره مهرباني جواب. مننه ستاسو، مننه. ژوب نه ډېر لرې دی نه عبدالرحیم صاحب ټلیفون کړلی دی، هغې به دا کاروبار به کوي، نو هغې وایي چې ما سره دا دغه خاص شوي نه دي، دوه را سره پراته دي، په دې باندې زکات اوړي که نه اوړي. کالي جی. کوم یو شیز چې تجارت دپاره تجارت دپاره جی. او جی. نو هغه شیز مال تجارت دی. ښه جي. نو په هغې باندې بیا زکات وي. ښه جي. لکه بعض خلک بارګین کاروبار کې ګاډي اخلي خرڅوي، جی. بعض خلک پلاټونه اخلي هغې اخلي خرڅوي. جی. دغه شانتې دکاندار سودا اخلي، دغه سره زر خلک اخلي هغه سل خرڅول کوي، نو دغه شیز باندې بیا زکات راځي. ښه جي. چې کال پوره شو، جی. نو دغه شیز د تجارت ګټې دپاره اخیستی دی، نو په دې باندې زکات شته. بعض خلک ګاډی اخلي خپل استعمال دپاره، جی. یا هغه په چالور کې هغه ولا چلی او هغې باندې پیسې راځي، نو بیا دغه شانتې شیز باندې دغه ګاډي په قیمت باندې زکات نه راځي. ښه جي. ښه. نو کوم یو شیز چې انسان د خپل د ګټې دپاره اخیستی چې زه هغې باندې پیسې ګټم، جی. یو سورس جوړ کړی دی، یو ذریعه جوړه کړی، سورس جوړ کړی، ذریعه جوړ کړی چې دې باندې ماته پیسې راځي. یو تجارت دی او یو د روزګار
دغه دی بالکل او یو دا دی چې هغه شیز چې دی هغه آیټم چې دی هغه یو داسې شیز دی چې هغه بدلیږي را بدلیږي د پلاټ واغستو بیا خرڅ کو بل واغستو د ګاډۍ واغستو خرڅ کو بیا بل واغستو بیا هغه نو دغه شانتې شیزونه دي ته مالي تجارت وي په دې باندې بیا زکات راځي ښه جي نو زکات مسله دا ده چې انسان د کور دپاره پلاټ واغستو ځمکه واغسته په هغې باندې زکات نشته اکه پروت وي په کالو سره پروت وي هغې سره څه هغې پلاټ واغسته په هغې کې کور جوړ کو هغې په کرایې باندې ورکړی دی جی جی نو په دې باندې د هغې کور په پیسو باندې هم زکات نشته کور په قیمت باندې زکات نشته خو چې کومه کرایه ترې نه راغله هغه جمع شوه کال پې تېر شو بیا به زکات راځي ښه جی د کرایدار یې پکې واچولو هغې نه پیسې راغلې نو هغې باندې هغه جمع شوی او جمع شولې او هغه تقریبا نن سبا 70,000 روپۍ تقریبا فقهاو بیان کړي دي چې نن سبا 70,000 روپۍ یا هغې نه زیاتې پیسې په هغې باندې زکات راځي نو چې دومره پیسې د سره کال تیر شو نو بیا هغې پیسو باندې زکات راځي خو د کور چې کوم قیمت دی کور چې کوم مالیت دی په هغې باندې زکات نه راځي ښه جي دې سره یو بله خبره راځي چې د سړي چې دی کرایدار دی هغه نه یا 10,000 یا 15,000 یا 8,000 روپۍ د میاشتې اخیستل کېږي خو دا کور کې لګي دا دې جمع کوي نه نو لکه دغه ټول حساب راواچي بیا به هغې باندې دغه به کې که نه د دې څه حساب دی نه چې کومې پیسې کرایې نه راغلې هغه کور کې ولګېدې او جي هغه لاړې ختمې شوې او جي په دې باندې زکات نشته په دې نشته زکات په هغه پیسو دی چې هغه پرتې دي ښه جي هغه د خپل ضرورت اصلیه نه د خوراک کاک جامه پیزار د بچو خرچه د علاج خرچه دې نه اضافي پیسې وي هغه پرتې دي هغه خرچ شوي نه دي او کال پې تېر شو ښه جي دغه شان د پیسو باندې بیا زکات راځي ښه جي ښه موږ سره یو بل کالر هم دی جي د هغه هم تپوس کوو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه غلام نبي خبرې کوم چې توقنونه ښه جي غلام نبي څه به ویل غواړي جي بله شپه تراوت او راوړم زه تراویح مې وکړي او ګډ پروګرام هغه تراویح مانه پاتې شوي زه تراویح مې کړې وم دا به زه کومه دا تراویح دا نورې که نه صحیح شو ښه جواب دل درکوو ښه جي مفتي صاحب زه خو پې پوه نه شوم پوه شوم دوه تراویح کړي وي نور ترې پاتې شوي نو دا باقي تراویح به دې کوي که به نه به کوي کومې تراویح چې دې مونځ شروع کړله جي نو هغه مونځ تراویح په منځ کې پاتې شوې نو دوی به صرف اکه رکات پوره کوي ښه جي لکه یو انسان 20 رکات تراویح موږ روزانه کوو او جي بالکل نو په هغې دې زړه کې نیت شته خو د 2 رکاته وکړل 4 رکاته وکړل او نور ترې بیا پاتې شو جي نو هغه نورو قضا په ده باندې لازمه نه ده ښه جي ښه که چېرې 2 رکاته شروع کړی و هغه 2 رکات کې یو رکات شوی دی یو پاتې دی یو پاتې بیا هغه مات کو جي هغه ترې نه پاتې شو هغه مات شو نو هغه به صرف قضا راګرځي 2 رکاتو ښه جي او چې کوم لا شروع نه ده کړې رستنی 18 رکاته لا شروع کړي نه دي نو د هغې قضا هم نشته دی ښه جي ښه نو چې کوم رکات دې نه مات شو مونځ دوران کې صرف د هغې قضا به دې راګرځي او که چېرې کوم یو رکاتونه دې نه دي کړي او هغه ورځ باندې ته سمنډه تله پیښه شوه دی په پاسې د کور ته لاړو نو د هغې قضا په ده باندې لازمه نه ده ښه جي ښه زموږ قدرمن به هغه خپل سوال باندې پوه شوي وي مفتي صاحب موږ د کرونا ایسوپیز خلاف ورزۍ باندې خبرې تېرې کولې چې زموږ په پېښور کې ډېر بد حال شروع دی او دا احتیاط چې کوم حکومت دا چغې سوري دا بار بار احکامات جاري کوي او لاکډاون لګوي لاکډاون خدا مکه هغه داسې دی چې هغه بیا کور نه څوک هم برته روزي نه نو هغه د احتیاط چې دی دا واحد یو داسې لاره چې موږ د دغه وبا نه ځان بچ کولی شو په بي آی ټي کې خلک هم داسې ورننوځي هغې کې ذهني ګنجایش ني یو د بل د پاسه ادا کېږي او هغه لکه بیا ډېر په اسانۍ سره موږ دغه بیماري بل ته خورو نو دغه خلک ډېر زیات دغه کوي او مني نه او روزانه د دغه حساب باندې په هغه بسونو کې جګړې هم کېږي داسې په عام چې کوم زموږ ټرانسپورټ دی په هغې کې هم زموږ وروڼه خویندې هغه د کور نه ناوخته روزي او بیا هغه د بل دغه انتظار نه کوي نو دغه خلکو دپاره څه ویل غواړي جي جی ما وختي دا خبره شروع کړې وه چې دغه خدای دې نه کړي چا باندې دا بیماري راله او دغه تکلیف ډېر زیات شو ساه اخیستلو کې تکلیف وي نو بیا د هغه ژوند بچ کولو دپاره ډاکټران هغې ته اکسیجن چې دی هغه ښیي چې دې ته اکسیجن تاسو ولګوئ نو سرکاري هسپتالونو باندې هم دومره رش دی چې هلته کې بیډ پیدا کول هلته کې مریض رسول ډېر ګران دی ځکه نن سبا ډېر رش دی نو بیا خلک کور کې هغه مریض ساتي نو بیا د کور کې د یو مریض چې هغه ته اکسیجن ضرورت وي ورځ کې 35,000 40,000 د هغې خرچه راځي بالکل جی دوایانو نه بغیر چې کوم دوایانې به دې خوري هغې نه صرف اکسیجن خرچه او بیا د هغه دپاره چې کوم خوراک ډاکټران ریکمنډ کوي چې دا دوایانې وله ورکړئ دا خوراک وله ورکړئ د هغې خرچه بیله او بیا د هغې کور کې درنه ساتنه بیله ټول کور بیا په یره کې وي خوف کې وي خپل خپلوان هغې کور ته نه راځي هغې یریږي نو دا ټول ماحول د دغه یو سړي د بې احتیاطۍ د وجې نه جوړ شو جی نو دغه احتیاط کې خپله هم ګټه ده د انسان خپل صحت ګټه هم ده د خپل جیب ګټه هم ده
خپل پیسو ګټه هم ده، ورسره د خپل خاندان د خپل فیملی ګټه هم ده. نو دغه احتیاط چې دی کې زموږ خپل ذاتي فایده ده، بل خو پکې فایده اسم شته، د انسان د خپل ذات فایده هم ده. نو احتیاط کول پکار دی. دغه احتیاط چې کوم ډاکټران طرف نه، حکومت طرف نه بار بار ښودل کېږي، د دې کې زموږ ګټه ده. که چېرې مونږ بې احتیاطي کوو نو خدای دې نه کړي چې یو کس په دې کې بیمار شو، نو بیا به هغه ته هغه تکلیف پېښېږي چې هغې د وجې نه ده ته به هم تکلیف وي او د فیملی ته، خاندان ته به هم تکلیف وي. حاجي مفتي صاحب، په دې باندې به نورې خبرې هم کوو. په دغه بیماري چې دی د هغه تیمارداري تر کومه حده پورې شته دی، کولی شو که نه شو کولی، په دې هم خبرې کوو. موږ سره وخت شوی د یو دمې نه پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. جی قدرمنو، په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی. قدرمنو، نننی پروګرام کې مونږ ډېر موضوعات ستاسو په خدمت کې راوړي دي، د رمضان فضیلت، احترام او دې کې د کرونا بیماری او په هغې زموږ بې احتیاطي، په ټولو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي مفتي عبدالغفار صاحب. هغه نه د دغه سوالونو تپوسونه کوو. مفتي صاحب، پروګرام سلسله بیا شروع کوو. مونږ د کال نه مخکې د کله اعتکاف کې چې کوم زموږ وروڼه خویندې هغه ناست دي، داسې وخت کې بعضې وخت کې راشي یو سړي ته داسې یو ضرورت پیښ شو یا یو بیماری راغله چې هغه جاري ونه ساتلی شوله، نو آیا دې به دا د دې قضا بیا راګرځوي، دا پې شته یا پې نشته دی؟ دویم دې سره یو تړلی بل خبرې چې زموږ وروڼه چې کوم دی په جوماتونو کې کم اعتکاف ته ناست دي، هغوی لکه اذان کولی شي که نه شي کولی، یا هغوی باندې د کومو کومو خبرو پابندي ضروري ده؟ جی، کوم کس چې اعتکاف ته کېناستو، نو اعتکاف ویلی شي په جومات کې الله له شان ذکر دپاره ناسته. جی، نو دی اوس د الله له د ذکر دپاره، د یاد دپاره، د نیک اعمال دپاره ناست دی. نو دی اذان هم کولی شي، ځکه چې اذان هم یو ښه کار دی. جی، دی اذان کولی شي، اذان کولو کې څه پابندي نشته. د باندې د جومات نه وتل نشته دی، جومات نه به نوځي. که د جومات دننه باتروم وغیره انتظام شته، نو باتروم انتظام شته، نو د جومات کې دننه باتروم ته ورځي، بهر نشي تللی. که جومات نه بهر سیټ ته باتروم جوړ شوی دی، نو دی هغه بهر باتروم ته هم تلی شي. دې ته غسل ضرورت دی، دې ته لامبا ضرورت دی، نو دی هغه غسل خانې ته تلی شي، هلته کې ورتلی شي. که جومات کې انتظام نشته، کور هلته شته دی، کور ته هم ورتلی شي. خو کور کې به خلکو سره ناسته پاسته نه کوي، هلته کې به یې ساریږي نه، لاړ شي خپل ضرورت پوره کړي، بیا به واپس کور ته راځي، جومات ته به راځي. کور والو سره خبرې اترې هغوی سره ناسته نه شي کولی، باتروم ته ورشي، خپل ضرورت پوره کړي، بیا واپس به جومات ته راځي. او که خدای مکه اعتکاف دوران کې دته داسې مسله پېښه شوه چې د اعتکاف مات کو راووتو، نو بیا د باندې د هغې قضا لازمه ده. او قضا لازمه ده، خو قضا به دی کله راګرځي چې کله اختر تیر شي. اختر نه وروستو دی به صرف د یوې ورځې قضا راګرځي. هغه به څنګه وي؟ لکه د هغې طریقه به دی به څنګه که 10 ورځو دپاره ناست و، 9 ورځو دپاره ناست و، او د 4 ورځې کړي و، 6 ورځې پاتې وي او د مات کو، نو دی به 6 ورځو قضا نه راګرځي، دی به صرف د یوې ورځې قضا راګرځي. او هغې دپاره به طریقه دا وکړي چې کله دی هغه قضا راګرځولو نیت کوي، نو دی به دغې نیت باندې مازدیګر نه وروستو جومات کې داخل شي. اور سهار کې به دی نفلي روژه به هم نیسي، نفلي روژه به هم نیسي، او دی به د مازدیګر نه لکه د نور کله چې څنګه د شلمه روژه باندې د مازدیګر کینی، هغسې به دی هغه شان د مازدیګر نه وروسته به داخل شي، پېشمنۍ به هم هلته کې وکړي، بیا ماښام په جومات کې به یې روژه ماتې وکړي، نو ماښام نه وروسته بیا دی راوتی شي. افطاري به هلته کې جومات کې بیا وکړي، نو هغې نه پس روژه ماتې وکړي، ماښام لمونځ وکړي، هغې نه وروسته بیا جومات نه راوتی شي، بیا راتلی شي کور ته. ښه جي، یقینا جي چې دا خبره به زموږ ډېرو خلکو ته یا ډېرو ملګرو ته معلومه نه وه، او هغوی ته به د دې نه ډېره آګاهي میلو شوې وي. اعتکاف باندې نور هم یو دوه درې خبرې ما سره دي، خو دا وخت مو سره یو کالر دی. السلام علیکم، څوک او د کوم ځای نه؟ هلو جی، وعلیکم السلام جی، احمد صاحب خبرې کوم پټې نه دي؟ ښه جي، عثمان صاحب څه به ویل غواړئ؟ جی زما مفتي صاحب نه یو دوه سوالونه دي. جی جی وایي. د روژې نه 11 ورځې مخکې ما زوی له واده وکړو، نو د هغه د واده سره 15 تولې کالی ما وکړو، که نه دې واده کې؟ ښه جي. نو هغه کالی خو زما کور کې پروت دی، نو ما چې یو په هغې ښه جي، او بل څه؟ ښه جي. او چې روژه کې یو 15 روپۍ زما دا چې هغې باندې زکات شته او که نه، ما په دې نه پوهېږم. دغه د 15 لکو خبره باندې موږ پوه نه شو، که یو ځل هم دوباره ریپیټ کړل دا خبره. 15 روپۍ دې روژه کې زما لاس ته راغلې. ښه جي، په دې روژه کې راغلې. ښه جي، تاسو سره پرتې دي چې په دې زکات شته او که نشته. ښه بس، او په دې کالي باندې ټیک شو جي.
موږ سره حکمت بټخیرې نه ټلیفون کړلی او هغه 2 سوالونه وکړل. یو د 15 تولې چې کوم کالي کړی هغې دپاره یا لور خور چې په پوه نه شو خو د داجي سره پروت دی یو دا دی او دویم چې دی 15 لک روپۍ په دې روژه کې دي ته کم دي نه راغلي یا چېرته منافر یا 400 نو حاجي سره پرتې دي په دې روژه کې راغلي کال پې تېر شوی نه دی خو دې روژه کې د دې دواړو هغه زکات څه دغه جوړېږي. اصل کې زکات په هغه پیسو باندې راځي چې هغه د خپل دغه ضرورتونو نه اضافي د سره یو کال تیر کی یو کال تیر خاجي بیا هغه پیسو باندې زکات راځي. خاجي که دغه 15 لک روپۍ اوس راغلي دي روژه کې د مخ کې دي سره زکات برابر پیسې نه وي جی نو دغه پیسو باندې به اوس روان روژه کې زکات فرض کیږي. خاجي پیسې اوس راغلي د مخ کې دي مالدار نو د مخ کې دي سره دومره پیسې نه وي اوس رااله نو دی اوس نه دغه 15 لک روپۍ دي سره رااله که روان روژه پورې 15 لک دي سره وي نو دی باندې به زکات وي که هغې نه لک روپۍ لګېدلې بیا به 3 لک باندې زکات ورکوي که نور ورسره راغلی وي نو هغې نورو سره به هغه نورې به دې سره یو ځای کړي په ټولو باندې به زکات ورکوي. نو زکات په هغې پیسو باندې راځي چې هغې باندې کال تېر شوي اوس راغلي دي لاس ته مخکې پیسې نه وي که مخکې ورسره پیسې وي او هغه پیسو باندې 6 میاشتو نه زیات تیر شوی موده 6 میاشتې هغې نه زیات تیر شوی نو هغه پیسې دا به د یو ځای کې ټولو به یو ځای زکات ورکړي. دا اوس راغلی د نه مخکې مو سره 1 لک روپۍ وې نو 15 لکه دا او 1 لک نورې 6 لکه شوې او دغې باندې کال برابرېږي د 15 لکو باندې خو نه دی برابر هغه 1 لک نو هغه به د سره یو ځای کې چې کله هغې نورو باندې کال برابر شو دا هغې سره یو ځای کې یو ځای زکات به ورکړي. که په هغې باندې 10 میاشتې 11 میاشتې شوي او دا اوس راغلی نو دی یو ځای هم ورکولی شي او دا هم کولی شي چې دغه پیسې لاک او زکات اوس ورکړي او د چې کوم 15 لکو دي چې کله 15 لکو باندې کال برابر شي نو بیا دغې زکات ورکړي. دا دواړه خبرې صحیح دي. او دغه کالي چې دی کالي خبره دا ده چې کالي چې کله یو کورنۍ واده په وخت کالي وکړي نو دغې 2 حیثیته کېدی شي کېدی شي دغه کالي دغې کورنۍ الګ کورنۍ هغه د جینۍ ته ورکړي چې دا ستا شو نو بیا دغه سره زر دا دغه زنانه ملکیت دی بیا به دغه زنانه باندې دغه زکات راځي که هغې زنانه سره نورې نقدې روپۍ شته یا چاندي ورسره شته نو بیا پرې زکات راځي که نور روپۍ ورسره خپلې نشته چاندي ورسره نشته نو صرف په سرو زرو باندې 15 تولو باندې زکات نه راځي صرف سره زر وي نو هغې دپاره 7.5 تولې پکار 7.5 تولې 19 تولې پکار دي. خجي موږ سره یو بل کالر هم دی جي. السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام پرویز حیاتآباد نه خبرې کوم. پرویز جی وایه څه وویل غواړئ جي؟ دغه وایي چې د جوماتونو کې د ټایم ټیبل د لمونځونو حاجي د هغې ټایم ټیبل په حساب باندې انتهایی سحر او چې کوم مشرق ټي وي ښیي د انتهایی سحر وخت هغې کې 15 منټه فرق دی. خجي دا ټایم ټیبل کورونو کې ډېرو کمو خلکو سره دی نو چې څوک بانک ته ایساري او بانک سره روجمات دا سحري ختمي نو د هغې دپاره څه حکم دی چې هغې دا چې وکړي نو هغې را کېږي که نه څه مکروه کېږي څنګه چل دی؟ ټیک شو جي. یو خبره زما په روژه کې حلال څیزونه مونږ باندې منع دي جی او خوراک غذا جنسي خواهشات وغیره جی خو دا چې کوم ګناه کبیره دي لکه ګناه شوه غیبت شو چا زړه ازارول شو جی دا چې کوم دی ګناه کبیره ده دې سره روژه ولې نه ماتېږي او د دې باندې کفاره ولې واجب نه ده؟ خجي ټیک شو. خبره ده چې په روژه کې چې مونږ کوم د سحر او د شپې وظیفې کوو هغه که فرض که مونږ د سحر د لمونځ نه مخکې شروع کړو او د ماښام د لمونځ نه پس د تراویح نه مخکې وکړو نو هغې کې څه خلل خو نه راځي که نه هغه شانتې ټیک شو جي. دا 3 سوال خجي ته جواب درکړي. پرویز حیاتآباد نه 3 پوښتنې وکړلې کوشش کوو چې 3 واړه پوښتنو جوابونه په ترتیب سره ول ورکړو. لومبې دغه دی چې دا جمعتونو کې ټایم ټیبل دي او په مختلفو چینلو باندې هم د هغې هغه وختونو دغه خلک اناونس کوي او ویلي پټی باندې تېرېږي سکرول تېرېږي. خو دې نه علاوه په جوماتونو کې په کورونو کې مو خلکو ما پخپله ساتلې موږ سره په موبایل کې هم شته دی چې د ټایمونه دي که نه د پښمانۍ به څه ټایم بند دی او اذان به څه ټایم کېږي. په دې باندې زموږ ګوره جي په ړومبي پروګرام کې 2 پروګرام کې موږ خبرې اترې کړې وې خو زموږ خلک اوس هم لا اویر نه دي آګاه نه دي چې
د اذان سره د روجي بندول یا کولاول تعلق نشته ټیم سره دی هغه ټیم چې دی هغه خپل ټیم ټیبل ځان ته کې دي شي د بعض چینل هغه د بل صوبې سره یا د بل ضلع سره هغه ټیم برابر کړی وي خو د خپل علاقې خپل مقامي وخت هغه کې سړی ځان ته کې دي او د هغې مطابق هغه ټوله میاشت بیا رواني هغه یو منټ زیاتیږي اول د کې بل طرف ته کمیږي څنګه داسې یو ترتیب روان یي هغې خپل یو هغه چې کومه دایمي نقشه ده نو په هغې باندې یو رڼا واچوي چې زموږ خلکو کې لږ اګاهي پیدا شي چې دا روژه خراب نه شي بعضې وخت کې په روژه ماتي ټایم کې اذان وشي بیا ټایم یو منټ مخکې وشي اکثر داسې کېږي او زموږ ډېر رونه خویندې چې د هغې باندې هغه روژه خرابېږي او دغه خلکو ته هم څه خبر وکړي چې کم خلک د وخت نه مخکې اذان کوي جی دا خبره مونږ مخکې هم کړې وه جی بالکل چې خپل علاقې هغه نقشه معلومول پکار دي هغې نقشې مطابق بیا پیشمنۍ او روژه ماتي کول پکار دي جی خو نقشو کې هم بعض نقشو کې هم اختلاف شته بعض نقشو کې 2 منټو 3 منټو فرق هم وي جی بالکل نو علما چې کوم دا نقشه جوړي نو هغې احتیاط د وجې نه هم 2 منټو فرق ساتي جی چې کوم پیشمنۍ کې ټایم ښیي یا روژه ماتي کې ټایم ښیي نو پیشمنۍ کې 2 منټه مخکې هغې احتیاطاً چې خپل ټایم نه 2 منټه روژه بنده کړي دا بنده کړي او روژه ماتي کې احتیاطاً هغې 2 منټو فرق ساتي نو بیا چې کله نور نقشې جوړي نور خلک د هغې نه نقشه جوړي نو هغې پوهې نه وي هغې وي که دا بالکل فکس ټایم دی نو هغې 1 منټ 2 منټ نور احتیاط دپاره هغه وړې نقشې چاپ کړي نو هغې کې هغې منټ او 2 منټ هغه فرق وساتي جی نو هغې د وجې نه بعض اوقات دغه نقشو کې اختلاف د وجې نه دغه 3 منټو ته خبره لاړه شي ښه جی ښه نو خبره داسې پکار ده چې کومه لکه دا بده نه ده او بده نه ده احتیاط دی جی نو ښه خبره موږ پروګرام کې مخکې هم دا کړې وه چې پیشمنۍ کې 2-3 منټه مخکې بندول دا ښه خبره ده ټیک شو جی چې احتیاطاً انسان د نقشه کې کم ټایم ښودلی شوي د هغې نه 2 منټه مخکې انسان خوراک څښاک بند کړي جی ځکه چې کم سړی 2 منټه وروسته روژه بندولی شي هغه 2 منټه مخکې هم بندولی شي جی او دغه شانته روژه ماتي کې هم احتیاط د وجې نه علماو 2 منټه فرق ساتلي په نقشه کې جی هغې کې بیا چې کله اذان بالکل په هغې نقشې باندې وشي نو احتیاطاً 2 منټه وروسته شوی دی ټیک شو هغې کې بیا نور احتیاط نه کول پکار ښه ټیک شو جی ښه هغې کې چې کوم اذان کېږي نو هغه احتیاطاً هغه نقشې مطابق صحیح وي لکه بعضې جماعتونو کې ګړی بیټی مې جی داسې بعضې خلکو هغه ګړی بیټی مې زموږ سټنډرډ ټایم سره هغه برابر نه وي جی هغه ګړی خلک احتیاط د وجې نه 1 منټ 2 منټ مخکې ساتي یا وروسته ساتي نو هغه خلکو هغه غلطي وي نو که سټنډرډ ټایم مطابق یو علاقه کې ټایم برابر دی او نقشې کې ټایم برابر دی نو نقشه کې پیشمنۍ او روژه ماتي کې هغه احتیاطي ټایم ساتلی شوي وي نو بیا که چېرې هغه ټایم باندې اذان وشي نو هغې کې روژه ماتي کول اذان سره صحیح دي او پیشمنۍ کې هغې نقشې کې احتیاطاً 2 منټه مخکې بندول ښه خبره ده ښه جی خو جی هغه بیا هم احتیاط نه کار اخلي هغه که یو منټ لیټ دغه کي افطاریو کی یا بعضې وخت کې داسې هم شوي دي چې زموږ ډېر رونه خویندې چې هغه اوده پاتې شوي وي او هغه ډېر لیټ پاسېږي د خلکو دپاره څه دغه دی جی چې کوم خلک اوده پاتې شو او اذان په وخت کې هغې سترګې وغړېدې نو یاد ساتئ چې اذان هغه وخت کې کېږي چې کوم ځای کې هغه سهار وخت داخل شوي وي جی ځکه موږ داسې جماعتونو کې او خلکو ته دا احتیاطاً دغه تدابیر کوو چې جماعت کې اعلان کېږي جی چې پیشمنۍ ټایم ختم شو اوس تاسې هغه روژه بنده کې پیشمنۍ بالکل اکثر او جدات اعلانونه کېږي دا دې خبرې نښه ده چې اوس هغه پیشمنۍ هغه ټایم ختم شو جی اذان چې کوم وخت کېږي نو اذان هغه وخت کېږي چې کوم وخت سهار وخت شروع شوی وي جی بالکل نو بیا مینس کې 2 منټه 3 منټه دغه وقفه دې دپاره ساتي چې هغه سهار وخت مکمل شروع شي ځکه چې کورونو کې داسې میندې خویندې وي چې هغې تیار په جانمات باندې ناست دي جی چې څنګه اذان وشي نو هغې فوراً بس مونځ شروع کړي بالکل نو ځکه دغه سهار د اذان چې دی دا هم په هغه وخت کول پکار دی چې کله صبح صادق هغه شروع شوي وي طلوع شوي وي هغې وخت نه بیا سهار اذان کېږي نو دغه وخت کې اذان په وخت کې خوراک څښاک سره روژه خرابېږي جی بالکل روژه نه کېږي نو ځکه اذان څوک اوده پاتې شو دغه وخت کې راپاڅېده شي اذان شروع او که چېرې هغه ټایم کې راپاڅېده چې کوم وخت کې له اذان نه دی شروع شوی او هغه احتیاطي 2-3 منټه خاموشي ده 2-3 منټه هغه وقفه ده نو هغې کې بیا هم دا خوراک کولی شي جی ځکه چې دا هغه احتیاطي ټایم دی دې کې بیا هم که دغه سړی ورځ کې خوراک څښاک ځان باندې دې وخت کې اوبه ونیسي ورځ کې بیا هغه ته تکلیف وي نو احتیاطي ټایم کې دی دغه سړی چې هغه دغه وخت کې سترګې وغړي د هغه اوبه څښلی شي هغې کې 1 سکنډ 2 سکنډ لګي نو هغه څښلی شي خو نور خوراک څښاک داسې پوره اذانه پورې دا خوراک څښاک سره بیا روژه خرابېږي په دې وجې نورې خبرې هم کوم سره یو بل کالر دی د هغه خبره هم اورو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه وعلیکم السلام جواب صاحب سلامونه اونې کې د احترامات تاسو هم سلامونه او مفتی عبدالغفار قادری صاحب ته هم
تاسو هم سلامونه سپیشل مې کې د احترامات حادث سے آباد اوسئ. ډېره مننه جی. سوال به څه کول غواړئ؟ ډېره مننه تاسو د پروګرام نه او اسلام باندې ډېر ښه تاسوونه کیږي ترسره کیږي او ډېر په شوق کې ګورو او ډېر وخت د مسجد ټي وي موږ ډېر زیات مشکور یو لکه تاسو د مسجد ټي وي ډېر زیات مشکور یو چې په مبارکه میاشت کې حسین ثقافت کې تاسو موږ خپل ناتونه او ډېر په دلسوز نمګي سره ناتونه پېښ کوي او مفتي صاحب مو تاسو راغواړي او په خپل خبرې کوي مونږه سوالونو ته ځوابونه ورکوي. مفتي صاحب یو تاسو نه کول غوښتلو کنه جی مفتي صاحب لکه د رمضان مبارکه میاشت کې زه اکثر زناتونه هم اروم او ځینې خدا سره ناتونه وي چې لکه خو لکه داسې جیبا غوندې میوزیک لکه چې تا اروې داسې فیل کوي لکه چې کوم باجایي ورسره یا نور غاوي ورسره که نه د ډېر لږ څنګ ته رڼا واچوه چې کوم دا اورېدل یې پکار دي که نه دي اورېدل پکار لکه یو خو داسې چې بیل ناست وي چې صرف لکه اواز وي پکې که نه او یو داسې وي چې لکه نور غا ورسره هارمونیم چې کوم غا ورسره استعمالېږي یا چې کوم نور غاوي ورسره که نه. جی بالکل. ها جی جواب درکړو. ها جواب درکړو جی. زما خیال باقي بل سوال مو کول غوښتل خو ډراپ شلو. دغه ملګري ویل زموږ دا مستقل کالر دی که نه جی چې نه ته د حقیقي ودې سره بیک ګراونډ کې میوزیک وي نو دي اورېدل د کومه وخته پورې جایز دي لکه کوم حده پورې میوزیک نه ځان ساتل پکار دی. دا نعت چې دی دا د نبي رسول الله مبارک یاد دی. بالکل جی. دې انسان کله اوري هغه وي نو نبي صلی الله مبارک سوچ او ذهن ته هغې تصور راځي جی. نو میوزیک نه ځان ساتل پکار دی. بعض علماو د دف اجازت ورکړی دی چې نبي صلی الله مبارک په مخ کې ماشومان ناست وي هغې دف سره نعتونه وي هغې اشعار وي هغې د صحابه کرامو په مخ کې نبي صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه ماشومانو دف سره اشعار ویلي دي نو داسې اشعار چې هغه پاک وي هغې کې څه غلطه خبرې دف سره ویلي شي خو دومره خبره ده چې دا چې میوزیک سره اور داسې میوزیک چې هغه سره انسان ووري نو د انسان ذهن سندرو طرف ته ځي نو یاد ساتئ دغه شانتې طریقې باندې دغه نعت ویل چې دي دا د نعت هغه تقدس نه خلاف خبره ده. د نعت تقدس او هغه احترام دا دی چې انسان نبی علیه السلام مبارک یاد او تذکره پوره توجه سره وکړي د هغې سره د نبي صلی الله علیه وسلم عشق او محبت پیدا شي. چې کله میوزیک سره ویل کېږي نو هغه میوزیک سره د نعت هغه تقدس نه وي حاجی احترام نه وي جی بالکل. نو ځکه دغه شانتې میوزیک نه ځان ساتل پکار دی. حاجی موږ سره یو بل کالر هم دی هغه مغلوب یا به د هغه بل ملګري دوه کم سوالونه چې پاتې دي هغې له به جواب ورکوو. السلام علیکم. څوک او د کوم ځای نه؟ سلام علیکم شیناز خبر کوم پیغام نه. حاجی شیناز بیبي څه به ویل غواړئ؟ جی ما مفتي صاحب نه تاسو کو چې خاوند مموز نه کوي سم تړلې او زما سره اکثر په دې جنگ کې نو زه په دې ګناهګارې کوم چې هغه تاسو ویم. حاجی ښه. او دا چې څه وظیفه راته وایي چې هغه تړلې موز کوي. ښه ټیک شو جی به جواب درکړئ. ښه شیناز بیبي. جی او بل جی 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 وایي. جی ما وی چې جمعې موز چې نو خلک وایي چې لکه سړو جمع وشي نو بیا د ښځو موز کېږي نو په دې راته لږ تاسو تفصیلي خبره وکړئ. ښه د هغې وخت سره مقرر پکار ښه جي هغې جواب درکوو. شیناز بیبي مستقل زموږ کالر ده او دا خامخا څه نه څه پوښتنه د خپلې اګایې دپاره د نورو خویندو دپاره پوښتنه کوي. دی دا وایي چې د دې خاوند چې دی هغه ته روزانه دغه تاکید کوي چې یاره ته مونځ کوه مونځ کوه خو یو خو دا ده چې د دې لپاره طریقه څه پکار ده او که نه دی پې داسې راړو نو داسې یو وظیفه راته وښیي چې هغه پې زه دغه کوم او هغه مونځ طرف ته مایل شي. جی چې کله یو خور هغه خپل خاوند هغه دې طرف ته رامایله کوي چې مونځ شروع کړي نو دا دې ته امر بالمعروف کوي جی د ښې خبرې طرف ته رابلي نو په دې باندې ورته اجر و ثواب ملاویږي. بالکل. په دې باندې خاوند خفه کېږي نو په دې باندې خفګان نه دی پکار. جی خفګان د ګناه په کار باندې پکار دی. د خیر په کار باندې خفګان نه کول پکار که ښځه ورته دا خبره کوي نو ښه خبره کوي دا خبره ورسره منل پکار دي خو هغې ښځه له پکار دي چې الله جل شانو قرآن پاک کې فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه جی چې الله لارې ته چې خلک رابلې نو حکمت سره به رابلې ښه جي او چې بل ته واز کې نو ښایسته طریقې سره به نصیحت ورته کې جی چې نصیحت کې نو ښو ټکو سره به نصیحت کې نو خاوند ته په نرمه لهجه باندې په طریقه باندې
خبره کوله دا رب عزالجلال دا حکم دی نو دې باندې ثواب ملاویږي او که خاوند په دې خفه کي نو د ښځې غاړه په دې باندې نه بندېږي خو ټکي ولا ښایسته ټکي استعمالول پکار او دا به خپل دا کوشش هم دغسې جاري ساتي بالکل خپل کوشش جاري ساتي چې بعضې وخت کې دغه کوششونه چې دي هغه په خاوند باندې یا نارینه باندې ډېر بد هم لګي نو چې هر وخت چې ته ما ته روزانه دغه وایي چې دا مونځ کوه که نه تا ځان څه داسې دغه جوړ کړی دی نو دغه لپاره دوی یو د وظیفې دغه هم کړی دی که چې یاره داسې وظیفه راته چې خفګان طرف ته خبره لاړه نه شي جی نو دې دپاره زموږ د خور له پکار دی چې خدای پاک نامه ده یا مانع 436 ځله اور بیا خاوند له خوراس کاک شیز د مر کوي نو ان شاء الله ورو به د پرله کې دا احساس پیدا شي چې دا ګناه ده دا غلط کار دی چې به تنه منی شي خجی او بل د دې خور یو بل سوال و چې د جمعې ورځ باندې چې کم نارینه مونځ کوي نو اکثر جمعتونو کې د جمعې مونځ لږ لیټ لکه چونکې هغه خو چونکې هفته پس مونځي نو هغه زیاتره خلک دغه کې چې زیات خلک پکې شرکت وکړي مختلف وختونه د جمعات او لکه د زنانو دپاره څه مقرر دی لکه ډېرو خلکو دا وي چې سړو مونځ شي هغې واپس راشي نو بیا به زنانه مونځ کوي دې لپاره داسې وخت مقرر دی اصل کې وخت مقرر نه دی چې کله زنانه جمعات ته نه ځي په کور کې ماسپښین مونځ کوي چې ماسپښین وخت داخل شو هغې نه وروسته کلي علاقه کې یو جمعات کې مونځ شوی نو هغې نه وروسته هم دغه زنانه مونځ کولی شي کور ته سړو راتلل یا د خپل محلې جمعات یا دغه شرایط ضروري نه دي چې کله مونځ شوی دی په کلي وطن کې یو ځای کې جمعې مونځ شوی دی نو هغې نه وروسته هم دغه زنانه په کور کې مونځ کولی شي ښه جي ښه په دې باندې به نورې خبرې کوو موږ سره دوه سوالونه د موږ د یو کالر و هغه پاتې دي هغې جوابونه به ورکړو خو اوس موږ سره وخت شوی دی یو دمې قدرمنو د سوالونو سلسله به همدغسې جاري ساتو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې هم تپوس پوښتنې کولی شي او مفتي صاحب به تاسو ته د هغې جوابونه نیغ په نیغ درکوي اوس ځو یو دمې طرف ته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی موږ ستاسو دپاره یو ښکلی پروګرام وړی دی چې پکې موږ د مفتي عبدالغفار صاحب نه د هغې د ښکلو مشورو مطابق خپل ژوند معمولات جوړولی شو ښایسته کولی شو او هغه خبرې خپلولی شو کوم باندې زموږ الله زموږ حبیب خوشحالیږي مفتي صاحب د سوالونو سلسله بیا شروع کوو موږ سره په پروګرام کې زموږ مینوال هم شرکت کولی شي هغې ته هم یو ځل بیا بلنه ورکوو چې تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې رابطه کولی شي مفتي عبدالغفار صاحب تاسو د سوالونو نیغ په نیغه جوابونه درکوي مفتي صاحب موږ سره د دمې نه مخکې یو کالر راغلی چې هغې درې پوښتنې کړې وې د یوې جواب هم ورکړو او دوه پاتې دي هغه دویم پوښتنه دا وه چې د روجې په حالت کې د غیبت یا د چا زړه ازارول یا داسې نور داسې کارونه چې هغه منې دي خو هغه روجو کې چې کول دي د هغې دپاره څه داسې سزا پکار ده هغه خو داسې دغه وکړو چې د هغې دپاره څه دغه داسې ډېر دغه شته دی سزا جی زموږ د ورور تپوس کړی و چې خوراک کاک سره حلال خوراک کاک سره روژه ماتېږي او ګناه کبیره سره روژه نه ماتېږي نو یاد ساتئ چې خوراک کاک سره روژه ماته شوه او ګناه کبیره سره روژه خرابه شوه ښه جي هغې ته مکروه وي مکروه معنا دا چې د هغې کوم برکات و د هغې چې کوم ثواب و د هغې کې کوم خدای پاک ګټه ایښې وه هغې ګټې نه دغه سړی محرومه شو نو دغه ګناه کبیره چې کله انسان په روژې په حالت کې هم کوي چې کوم ګناهونه د روژې نه مخکې کوي روژې په حالت کې هم کوي نو دغه شانتې سړي په باره کې آقای کریم علیه الصلاة والسلام باره فرمایلی دي مونږ دا روژې نه مخکې چې کوم اول آخري پروګرام کړی و روژه نږدې وه مونږ په هغې کې دا خبره کړې وه چې روژه صرف د خولې روژه نه ده چې انسان ځان خوراک کاک بند کړي بالکل جی بلکې د ګناهونو پرېښودو نامه ده روژه چې ګناهونه به پرېږدي ځکه موږ هغه وخت کې هم دا خبره کړې وه بیا هم خپل کتونکو دا خبره کومه چې آقای کریم علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې کوم سړی من لم یدع قول الزور کوم یو سړی دروغ او د ګناه او غلطه خبره نه پرېږدي والعمل به او ګناه هغه خبره د ګناه کبیره دغه ګناهونه نه پرېږدي نو الله جل شانه ته هېڅ حاجت نشته چې دې ځان باندې لوږه تنده تېروي جی بالکل چې خوراک کاک پرېږدي او ګناهونه نه پرېږدي الله جل شانه ته دغه شانتې روژې ضرورت نشته بالکل جی روژه معنا د سر نه خپو پورې د ټول بدن روژه جی د سترګو روژه به هم نیسي د غوږونو به وي لاس او خپې به هم وي د ټول بدن به روژه وي بالکل جی صرف د یو اندام روژه وي د بل نه وي نو دا خو روژه نه شوه جی نو ځکه روژې نامه د خپل ځان باندې څنګه موږ حلال بندو نو دغه شان ځان باندې حرام هم بند کو جی
نو دغه کم خلک چې روزه په حالت کې ګناه کبیره کوي نو هغه خلکو هغه روزه د الله جل شانه په بارگاه کې نه قبليږي جی د صرف ځان ما لوګ تند تیری ما هغه پروګرام کې دا خبره کړو چې حدیث پاک کې راځي آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام با فرمای چې ډېر خلکو ته هغه روزه کې صرف لوګ تند رسي جی هغه صرف روزه نه لوګ تند حاصلي لکه روزه هغه نور برکات هغه ته نه ملایږي دا هغه وجه صرف دغه چې دی ځان ما لوګ تند بند کړي خو لوګ تیر ځان لوګ تند ځان باندې تیری خو ګناهونو هغه بندول چې هغه دغه نه واپس کیږي نه هغه نه منې کیږي روزه اصل غرض دغه ګناهونو پر خودل دي بالکل جی دا پدې باندې نور خبرې کوم سره یو بل کال رم دی دا تاسو اخلو سوال اخلو نو بیا به دغه سوال هغه سره جواب ورکو السلام علیکم څوک او د کم زینا وعلیکم السلام جی د کریټې نه خبرې کوم کلثوم خاجي کلثوم بیبي سبا ویل غواړي دا ویل غواړم مفتي صاحب ته زما سلامونه او بیا دا ویل غواړم چې زه همیشه د خپل واده په خوب وینم چې زه واده شم زما واده چې زه واده شم زما واده دا به څنګه کېږي خاجي ښه جواب درکړئ حاجي بل څه پوښتنه کول غواړئ جی بل خدا چې ښه کال ډراپ شولو کلثوم بیبي د ډېر لرې ځای نه کوټې نه ټلیفون کړلی و او هغه وایي چې زه کله خوب وینم نو زما پکې د واده هغه مراسم وي نو دې نه دا د خوب او د یخې هغه قانون چې دی هغه جدا دی یخ باندې انسان واده ګوري هغه بیل وي او خوب کې حالت کې بیل وي نو ډېر خلک مرګ ویني نو انسان چې کله خوب کې مرګ ویني د هغې بیل مطلب وي نو د خوب قانون بدل وي ډېر خلک داسې خوبونه ویني بیا دوی سره یره وي چې دا به اوسه کېږي دا به اوسه کېږي هغه مخکې نه واده شوي او بیا خوب کې واده وویني نو ډېر خلکو ما دغه شانته خوبونه تپوس کوي نو یاد ساتئ چې انسان چې کله خوب وویني نو دا چاته بیانول نه دي پکار که داسې عالم ته داسې عالم سره رابطه کول پکار چې هغه خوب په تعبیر باندې پوهېږي هغه جوابونه ورکړي هغې ته ویل پکار دي که خپل خاندان کې انسان د چا نه تپوس نه مخکې چاته ووایي او هغې به ته هغه تعبیر غلط جواب ورکړو نو بعض اوقات بیا هغه شانتې وشي هر ځل داسې نه کي خو کله کله هغه شانتې وشي نو ځکه دغه حدیث پاک کې دغه تعلیم راغلی دی چې تاسو د خپل خوب چې دی هوښیار او چې تاسو باندې ګران هغه ته بیان کړئ خجي هر چا سره به دا خبره نه هر چا ته بیانول نه دي پکار نو دغه خور چې خوب کې واده لیدلی دی که زما دا خور واده شوي نو مقصد دا چې خدای پاک به دې باندې خوشحالي راوړي خوشحالي را روانه ښه ژوند والا خدای پاک ورکوي راتلونکي ژوند کې والا خدای پاک ښه مخه ورکوي او ښه وخت را روان دی ښه ژوند را روان دی خدای پاک به د خوشحالۍ نصیب کړي ښه جي ښه موږ سره یو بل کالر هم دی د هغه تپوس مخلو نو بیا به هغه بل سوال جواب السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه کوم سلام جانګل د پېښور نه نیازګل صاحب څه به ویل غواړي جي جی دا اوس کوم چې د ماشومانو حقیقت چې کومه ده جی هغې لکه هلک دپاره دوه چیلي دي او د جینۍ دپاره یو چیلی ها جی دا دې کې فرق ولې دی او دا ضروري ده چې دا حقیقت وشي چیلي لار شي که نه که ونه شي نو څه ګناه پکې نشته ټیک شو جی ښه جانګل د پیښور نو هغه د حقیقي په باره کې پوښتنه وکړله چې اسلام طرفه موږ ته ویلي شوي دي چې کله هلک پیدا شي نو هغه دپاره دوه چیلي هغه ذبح کوي او قرباني او د جینۍ لپاره ماشومې دپاره هغه یو نو دې کې دا فرق ولې دی او که او دویم د دې سوال دویمه برخه داسې ده چې دا ضروري ده چې لی حلالول د دې څه د زموږ ورور کوم تپوس وکړو نو دا عقیقه چې ده دغه چیلي حلالول دې ته عربی کې او په شریعت کې عقیقه ویلی شي جی او زموږ بعض خلک سرکلی وایي سرکلی ورته وایي سرکلی ورته وایي نو دغه عقیقه یا سرکلی دا سنت عمل دی خجي دا فرض یا واجب نه دی خجي که څوک ونه کړي نو به دې باندې ګناهګارېږي نه خجي خو چاله خدای پاک بس توفیق ورکړي بس توفیق وي نو خدای پاک ورته د اولاد یو نعمت ورکړو نو یو روایت کې راځي چې دغه ماشوم د خپل عقیقې باندې دا بیمارو نه دی نه بچ کېږي حدیثو کې دې خبرې سبق راغلی دا د ماشوم طرف نه یو صدقه ده خجي یو خدای پاک په نامه باندې ورکړه ده نو دې سره دغه ماشوم بیمارونو تکالیفو مشکلاتو نه بچ کېږي نو دغه حقیقت سنت ته اور حدیث پاک کې راغلی دا حدیث امام ترمذي اور امام احمد بن حنبل په خپل کتاب مسند کې دا نقل کړی دی چې نبي علیه الصلوۃ والسلام به فرمایي چې د هلک د طرف نه دوه چیلي او د جینۍ طرف نه یو چیلي دا حلالول پکار دي نو دا حقیقي دپاره په خپله نبي علیه الصلوۃ والسلام باره دغه قانون بیان کړی چې هلک د طرف نه دوه چیلي او د جینۍ طرف نه یو او دا به هغه چیلي وي چې په هغې باندې قرباني کېږي خجي لکه کال نه کم باندې قرباني چیلي باندې نه کېږي نو کال نه کم به نه
ښه جي ګډه ویزه شپږ میاشتو نه زیاته وي او کال ښکاري نو په هغې باندې هم کېږي که غټ اختر وي غټ اختر څخه نږدې انسان څاروي کې برخه واخلي دوه برخې د عقیقې په نیت باندې واخلي نو په هغې باندې هم دغه عقیقه کېږي نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم مبارک نه راروان ده. نبي علیه السلام مبارک خپل نوسې مبارک امام حسن صاحب او سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنهما مبارکان باندې عقیقه کړې ده ښه جي او هغې مبارک تعلیم دا ورکړی چې الګ طرف نه دوه وکړي جنۍ طرف نه یو وکړي نو ځکه دا کول سنت طریقه ښه جي دې سره یو بل تړلې خبره نه پاږي باندې هم خبرې کوو هم سره اوس یو بل کالر دی. السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه؟ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. फरहाना खबर کوم پیندل ها جی فرحانه بیبي څه به ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې یو 30-35 سال مخکې ما سټډنټ سرټیفیکیټ اخیستی و د درو لکو ما اخیستی و نو هغه 11-12 لاک جوړې شوې ښه جي نو په ما په دونه دې وخت باندې باندې زکات هم ورکول څه به مې ورکوله اوس خو زه پوهېږم چې هغه ټول منافع وه پې دا 9 لاک منافع وه نو اوس هغه زه ورکول غواړم که هغه اوس ورکوم نو لکه زما خپل ډونه دي حقداره دي نو که زه یې هغې ورکړم نو دې خو به څه ګناه نه وي ښه جي جواب ته درکوم ښه جي فرحانه بیبي د پینډیا نه لرې ځای نه ټلیفون کړلی و خو خپلې اګاهۍ دپاره زموږ د نورو خویندو وروڼو دپاره چې 35 سال یا 30 کاله مخکې هغې دغه اخیستي وو که نه جي هغه سیوینګس دغه دې بینکونو کې ورکوي هغې په میاشت په میاشت یا شپږ میاشتې پس د هغې د میاشتې په حساب سره بیا هغه منافع ورکوي نو دوی وایي چې 9 لاک پورې هغې ته منافع رسېدلې نو دوی باندې به دا ته څنګه طریقې زکات به ورکوي یا نه به ورکوي یا د دې لپاره څه طریقه ده؟ زکات بعض اوقات چې دی هغه اکاونټ نه حکومت کټ کوي جی که چا نه اکاونټ نه حکومت زکات کټ کوي نو زکات د دې لاړو ها او که چېرې دوی زکات په خپله ورکول غواړي دوی په خپله ورکوي نو په خپل زکات لاس باندې ورکول ډېره ښه خبره ده ټیک شو جی ځکه چې هغه بیا صحیح مستحق ته ورسي انسان ته پته چې دا مستحق دی هغې له بیا انسان ورکړي او ټول نه زیات حقدار چې دی هغه د خپل خاندان مستحق دی خپل خاندان هغه غریب دی که هغه رور دی که هغه خور ده که هغه خوری دی که خورزه ده که ماما دی که تره دی صرف خپل بچو له خپل مور او پلار نه نیکونو نشي ورکولی بچو له نوسو له کړوسو له نشي ورکولی نور رور له ټول نه اول حقدار دی خور اول حقداره ده په دغې نږدې خپلوانو باندې چې کله انسان زکات دی له ورکوي ډبل اجر و ثواب ملاویږي یو د زکات ورکولو اجر و ثواب یو د خپلولۍ خاطر او د خیال ساتلو هغه اجر و ثواب نو دا سرسایه هم خپل خاندان کې اول ورکول پکار دی زکات هم اول خپل خاندان کې ورکول پکار دي که منخه انسان څه کړي وي هغه منخه ورکوي نو هغه هم ټول اول په خپل خاندان کې ورکول پکار دي دا د باندې به یو نور خبرې کوو موږ سره وخت شوی دی یو دمې قدرمنو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې هم رابطه کولی شي د مفتي عبدالغفار قادري صاحب نه نیغ په نیغه د خپلو سوالونو جوابونه اخیستی شي اوس موږ سره وخت شوی دی یو دمې نه پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو مونږ ستاسو په خدمت کې د روژې فضیلت احترام او داسې دې سره نه مې کومې تړلې خبرې چې دي په هغې باندې پروګرام راوړی دی د بریک نه وړاندې مونږ خبرې اترې کولې په د روژې په اهمیت باندې مفتي صاحب لکه مونږ سره خو موضوعات ډېرې خو پکې کالر ډېر زیات راغله نو زموږ هغه ترتیب لږ بې ترتیبه شولو تر قدر لکه زموږ د پروګرام کې چې کومه شامله موضوع ده لیلة القدر وایي څه ته د دې اهمیت څه دی او دا په کومه شپو باندې وي یا کومه شپه باندې وي دا زموږ اورېدونکو ته او مینوالو ته ووایي جی لیلة القدر معنا ده د اهمیت شپه د قدر وړ شپه چې کوم درنه شپه ده خدای پاک په نس باندې ډېر اهمیت دی د هغې نو دغه شپه نو دا د الله جل شانه امت مسلمه باندې یو احسان دی چې داسې یو میاشت مبارکه میاشت رمضان ورکړې ده او په رمضان کې بیا یو بېله شپه ورکړې ده چې هغه ډېر قدرمنده شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وي لیلة القدر دې په باره کې مفسرینو په تفاسیرو کې یو واقع لیکلې ده چې یو ځل نبي علیه السلام باندې صحابه کرام په مخ کې د بني اسرائیلو مخکیني امت بني اسرائیلو یو سړي تذکره وکړله چې هغه دومره نیک انسان و چې هغه زر میاشتې هغه دا عمل کولو چې د ورځې به د خدای پاک په لاره کې جهاد کولو د شپې به هغه عبادت کولو په ولاړه باندې د شپې ولاړه عبادت او د ورځې به جهاد نو زر میاشتو پورې هغه دا عمل وکړو
نو صحابه کرام چې دومره لوی عمل ولیدو نو هغوی ډېر خفه شو چې زموږ عمرونه هم کم دي او هغې کم عمر کې بیا زموږ نور کارونه هم ډېر وي موږ خو دومره نیک اعمال نشو کولی نو نبی علیه صلات وسلام بعد ته صحابه کرامو خپل دغه تکلیف او دغه خپل هغه چې کومه خفګان خبره او هغه وړاندې کړه نو نبی علیه صلات وسلام بار په دې باندې ډېر فکرمند شو نو الله جل شان دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راولېږلو دغه وحی نازله شوه چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر جی چې دغه لیلة القدر شپه مې محبوبه تاسو له درکړه دا د 1000 میاشتو نه غوره ده جی لکه 1000 میاشتو سړي عبادت کړی وي د هغې نه دا زیات غوره شپې دغه شی غوره د دی هغې نه زیات عبادت جی 1000 میاشتې تقریبا 83 سال او د پاسه 4 میاشتې تقریبا د 1000 میاشتې جوړیږي نو څوک چې په دغه لیلة القدر کې عبادت وکړي نو دته الله رحمت دومره لوی اجر او ثواب ورکوي واقعي جی بعض خلک تپوس کوي چې په انګلند کې په بار ملکونو کې شپه شي دا هغه مخکې وي دلته کې وروستو وي بعض ملکونه موږ نه مخکې دي موږ ته نه وروستو یو نو هلته اول شپه راشي دلته بیا وروستو ورځ راشي نو دلته کې تاریخ بدل دی هلته کې تاریخ بدل نو کومه شپه چې دی هلته کې 21 دلته کې 20 کوم هلته کې 22 دلته کې 21 نو لیلة القدر کله وي نو یاد ساتئ د الله رحم په علم کې لیلة القدر یو معلوم شپه ده هغه کله 21 کله 23 کله 25 کله 27 کله 29 کله ټول کال کې یو شپه وي چې کله یو مؤمن مسلمان په دغه شپه کې عبادت وکړي لکه 21 شپه چې کله شروع شوه انګلینډ نه بیا زموږ په ملک کې راله ورپسې بیا 100 غنټې په دلته راله بیا موږ نه وروسته کوم ملکونه دي په هغې باندې راله نو دا شپه چې څنګه روانه ده نو هر ځای کې دغه ثواب هغې ته میلاویږي جی تاک شپو کې چې تاک شپو کې اکثر آخري عشره کې تاک شپو کې نبی علیه صلات وسلام بار فرمایي چې تاسو هغې کې دا ولټوئ اکثر په دې کې وي کني مخکې هم کې دی شي وروسته هم کې دی شي دا لازمي نه ده چې خامخا په دې کې مخکې وروسته نه شي کېدی مفتي صاحب دا خبره به تاسو بیا جاري وساتئ موږ سره اخیري یو کالر دی دا کاله مخلونو بیا به دا خبره جاري وساتو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه السلام علیکم تاسو خبرې کوم دي پېښور نه حاجي صاحب ویل غواړي موږ سره وخت ډېر کوتا دی بس مختصر سوال وکړئ ما د ګین دي هغه ته تین توبې کاري جوړ کړی دی سر دا تاسو کول غواړم چې د دې زکات کیږي او کنه کیږي سر حاجي بس جواب دل درکې مفتي صاحب جی مفتي صاحب تاسو سوال واورېدلو به جواب ورکړئ ولې چې بیا خپله خبر جاري کالي جوړ کړي دي نو دغه کالي که هغې انګور له ورکړي دي هغې زنانه له ورکړي دا د هغه ملکیت شو ښه جی نو هغه زنانه به د هغې زکات هغه به بیا د هغې زکات هغه ته صرف استعمال دپاره ورکړي دي ملکیت د خاوند دی نو بیا به خاوند د هغې زکات ورکړي چې کال پې پوره شي نو کال پس په هغې باندې زکات راځي ښه جی او د هغې کوم هغې وزن دی هغې جی وزن قیمت فروخت به معلوم کی دغه سره زر مختلف دی 21 کرات بیل ریټي 23 کرات بیلی اور 19 18 20 کرات هغه ریټ بیلی نو د دې هغه سره زر کم قیمت دی قیمت فروخت هغه معلوم کی د هغې په حساب باندې قیمت ولګي چې څومره قیمت دی هغې به 2.5% به زکات ورکړي لاک کې 2.5 زره لک کې 2.5 زره ښه جی ټیک شو جی نو لیلة القدر خبره مې کوله لیلة القدر چې دی دا اکثر آخري تاک شپو کې وي خو دې نه مخکې هم کېدی شي دې نه وروسته هم کېدی شي نو د هغې د لټون دپاره بیا د اعتکاف ته ناسته چې دی هغه دغې مقصد دپاره هم وي چې لیلة القدر ومومي که یو انسان اعتکاف ته نه کینی خو هغه لیلة القدر هغه برکات حاصلول غواړي د 1000 میاشتو نه زیات اجر او ثواب حاصلول غواړي نو دې دا وکړي چې روزانه دی دغه ماښام ماسوتن سهار دا مونځ دی نه قضا کوي نور مونځونه به هم نه قضا کوي خصوصا دغه مونځونو کې دغه مونځونه دی په وخت باندې وکړي او ورسره څه نفلونه او نور عبادتونه وکړي نو د د عبادت به هغه په لیلة القدر کې راشي ښه جی چې کله د قضایونه کې روزانه عبادت کوي نو د روزانه عبادت به دا به د لیلة القدر کې راشي که یو مؤمن مسلمان ټول کال هغه مونځ کوي کال او سر هغه مونځ کوي نو لیلة القدر په کال کې یو ځل وي نو چې کله کال او سر دی مونځ کوي نو د ماښام مونځ د ماسوتن مونځ هغه به لیلة القدر کې راشي نو الله جل شانو هغه اجر او ثواب به ورکړي لیلة القدر کې لیلة القدر ځکه وي چې یو وجه پکې علماو دا لیکلي ده چې په دې شپه باندې قرآن پاک آیت کې راځي چې تنزل الملائکة والروح چې په دغه شپه کې جبرائیل امین هغه راکوزیږي ملایکې راځي جبرائیل امین د فرښتو سردار په ځمکه باندې راکوزیږي نو دغه فرښتو سردار هغه دغه شپه باندې عبادت کوونکو سره ملاویږي فرښتې څوک په عبادت کې مصروف ذکر او اذکار کې په نیک اعمالو کې هغې سره ملاویږي او علما فرمایي چې د هغې چې ما سره فرښته ملو شو فرښته ما ته نږدې راله د هغې یو نښه دا وي چې کوم عبادت کې دغه انسان مصروف وي هغه عبادت کې به خوند سوا شي جی ماشاءالله چې کله د ذکر کې لګیا د درود شریف وي ذکر او اذکار کې نوافل کوي تلاوت کوي یو نیک عمل کې مصروف دی هغه نیک عمل کې بدته یو خوند ملو شي
یو سرور ملو شي نو دا به د خبرې نه خوي چې دته د الله هلش هغه فرښتہ هغه مخلوق را نږدې شوی دی جی د لاس ملاول د پاره هغه د تر نږدې شوی دی نو د سره به د عبادت کې خوند ملو شي نو د پوه شي چې دا زما سره د الله هلش هغه مخلوق ملو شو په دغه شپه باندې عبادت کول سره ګناهونه معاف کیږي په دغه شپه باندې دعاګانې قبليږي دا د قدر شپه ده نو څنګه چې مونږ یو قیمتي شی پسې ګرځو مونږ ته پته ولې فلانه دی قیمتي شی پرو د مفت کې ورکي نو مونږ هغه پسې کوشش کو نو دا هم داسې مبارک شپه ده چې د مبارک شپه باندې مونږ ځان د پاره د دنیا او آخرت ګټه کولی شو په دې خرچه هم نه راځي په مفتو کې صرف عبادت کو ذکر او اذکار کو خدای پاک الله سونه پورته کو نو خدای پاک چې دغه شپه هغه برکات ورکي دغه شپه کې دعاګانې قبليږي نو دا یو عام شپه نه کړل پکار د دې پسې لټون پکار دی کوشش پکار دی جی مهنت کول پکار دی آخري تاک شپو کې ډېر خوري کول پکار دی جی یقینا او الله دیو کې چې دغه شپه زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب شي او لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ویل چې دا د کوشش سره کیږي هر شي بغیر کوشش نه حاصلېږي نو یقینا زموږ قدرمن مینوال چې دي هغه هم په دا خبرو عمل درآمد کوي زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې موږ خپل مینوالو ته هغه آگاهي ورکو چې کوم باندې زموږ الله تعالی خوشاليږي دغه حبيب خوشاليږي موږ ته په ذهني او بدني هغه تقویت ملایوي فائدہ ترلاسه کیږي دغه راتلونکي پروګرامونو کې هم د روزي په فضیلت باندې دې سره چې کومې تړلې مسالې دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو اوس وخت شوی دی زموږ د وایند اپ تلو طرف ته اختتام طرف ته قدرمنو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې خپلې مسالې شریک کړي داسې به راتلونکي پروګرامونو کې هم ستاسو د سوالونو په تناظر کې هغه پروګرام راوړو چې کوم زموږ د امروزه ژوند سره تعلق لري په اخر کې به زه د مفتي عبدالغفار قادري صاحب مننه کوم تاسو ډېره مننه چې تاسو د دونه لرې ځای نه راشي او زموږ مینوالو سره ډېرې ښایسته ښکلې خبرې وکړي دې سره سره موږ سره یو ځوان چې دی محسن رضا هم د نعت دغه لپاره شرکت کړی او دغه مننه کوو چې تاسو راغلئ او موږ سره په پروګرام کې شرکت کوو قدرمنو همدغه و زموږ نننی پروګرام چې ستاسو په درانه خدمت کې پیښ کړو اوس نه اجازت غواړو د الله په امان وختونه په خیر